هغې حلال کړی و بوتلې و ځان سره نور ګواهان هم په هغې باندې پیدا مسله داسې حساب و چې د دې د تره لور ده نور چا سره به چې کوم دی موبایل باندې دا چې کوم مقتول دی نو د ده په موبایل باندې به هغې خبرې کولې د هغې د وجې نه دې دومره په تیش کې راغی چې هغه ماشوم یې چې کوم دی حالانکې هغه هم نابالغ او د 9 کلاس سټوډنټ و هغه چې کوم دی انجام ته ورسو او هغې چې کوم دی دومره بې دردۍ سره هغې قتل کو یو انسان په مرۍ باندې چاړه کې ایښودل او هغه جي دا کولو او په هغه وخت کې چې دغه حالاتو نو ما خو چې دا واورېدل دې واقع نه چې خبر شوم زه ما سوچ کو یاره چې دا انسان او که نه ده ته چېرته د قربانۍ څاروی و جي هغه ستاسو مخې ته دی چې یو ګل په شان ماشوم هغې حلال کړی و اتکړی ذکر د په لاس کې دی قانون په خپل لاس کې اغوستی دی ما پر خپله معاشره کې چې د انسانانو کساب نه رسوي ګړی یقین وکړه چې زه دې واقعې نه خبر شوم زړه مې ډېر زیات درد راغلی چې دا موږ به کمې کمې واقعې نورې صحیح کوو نو بل کری چې کوم دی اور ولګو په خپل کور کې هم چې کوم دی اور رالی چا چې د بل کور وان کړی دی خپل کور یې نه دی ودان کړی د ده ښکلې ځواني ده د ګل په شانتې بله ځواني خاورې کړه خو دا ځواني هم خاورې شوه جي دا خلک ولې خلک وژني په دوی څه شوي دي عقل یې پښو کې دی که سر کې واښه شوي دي عقل یې پښو کې دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی ستاسو ورور علي عباس خان یوسفزی یم جي کتونکو علاقه د صوابۍ او تاڼه د زیدې په زیده تاڼه کې جو موجود یم معامله په یو ظلم باندې خاورې نه وي همبال کړي چې بیا بل ظلم د ظلم انتها کړي اخر تر کومې پورې به دا ظلمونه کېږي د دې مخنیوي کولو والا هېڅوک نشته د دې تپوس کولو والا هېڅوک نشته صرف چې دغه پولیس ډپارټمنټ ډېر تکړه تکړه افیسران چې دی چې کوم دی نو خپله کاروایو کې ملزم چې کوم دی ارسټ کړي هغه بیا ځي چې کوم دی عدالت ته او بیا ځي جیل ته تاسو ته به جي ښه معلومات وي چې لږې راځي مخکې په کیمپ کې چې کوم دی یو زیاتې وشو جي چې د ګل په شانتې هلک چې کوم دی حلال کړی شو او د هغه سر د تنه جدا کړی شو یقینا چې دا ظلم ما واورېدو ډېر زیات زړه مې خفه شو زړه مې جي ډېر زیات زور رالی چې دا کوم ظلم ته جي موږ پاتې شو ډېر زیات زیاتې دی ډېره زیاته د افسوس خبره ده بهرحال ما ته پکې چې کوم دی نو ډېرو خلکو رابطه وموکړه چې تاسو راشئ او تاسو د دې عجزه کورنۍ چې کوم دی اواز هم اوچت کړئ بهرحال ډېر میډیا والو ما وی چې زه بیا چې کوم دی نه غواړم چې زه لاړ شم او په داسې خلکو باندې چې کوم دی غم بیا راولم خو بهرحال ما وی چې کله هغه ملزم ارسټ شي زه به د هغه نه چې ضرور دغه پوښتنه کوم چې وا ظالمه دا دومره غږ زړه تا کوم ځای نه را پیدا کړی دی یو انسانانو چې کساب دی انسانان علالي یقینا چې ډېر زیات ګران کار دی د اس پي صاحب د ټول ناول خو جي ډېر زیاته مننه ډېره زیاته شکریه چې مختصر وخت هم راکړه جي او بل جي ونه شاه زلمی دی ځای پې ښایسته ښکاري جي په دا راته ووایي جي چې په لاس کې اتکړو ته ګورم نو دا تصویر راته هم چې بدرنګ ښکاري ټول ناول خو جي زه تاسو ته جي مبارکباد هم پېښ کوم ډېره مننه جزاک الله الله دې قدر وکړه چې تا خپل ټیم ویستو دلته کې راغللی او کم از کم د معاشرې ته چې کوم دی داسې خلک هم مخامخ کې چې معاشره د ښو خلکو نه هم ډکه ده خو لیکن نور داسې خلک پکې هم شته چې هغه د معاشرې ګلونه هغه هم شوکوي نو شته دی داسې قسمه خلک چونکې دا زمونږ ډیوټي ده چې د پولیس کم داسې څه وقوعه وشي د هغې تفتیش به کوي د هغې د خلکو د جان او مال حفاظت به کوي نو هغه ستاسو مخې ته دی چې یو ګل په شان ماشوم هغې حلال کړی و او اوس دا هم د دې معاشرې یو زمونږ په شان انسان دی خو لیکن اتکړی ذکر د په لاس کې دی چې چونکې د قانون په خپل لاس کې اغوستی دی او زما ټولو ته دا ریکویسټ دی چې قانون په لاس کې اغوستل نه دي پکار موږ د څه دپاره یو دا ادارې د څه دپاره دي ستا څه تکلیف دی راشه ته ریپورټ وکړه د هغې که ستا خوا په هغې یخه نه شي نو بیا بلا شبه بل چاته لاړ شه زموږ د پاسه هم نورې ادارې شته دی خو لیکن قانون په خپل لاس کې اغوستل نه دي پکار د اس پي صاحب ډېره زیاته شکریه جي دا راته ووایي چې یو انسان په مرۍ باندې چاړه کې ایښودل او هغه جي دا کولو او په هغه وخت کې جي دغه حالاتو نو ما خو جي چې دا واورېدل دې واقعې نه جي خبر شوم زه ما سوچ کو یاره چې دا انسان او که نه ده ته چېرته د قربانۍ څاروی و جي داسې حساب دی په دې معاشره کې قسم قسم ظلمونه هر قسمه دغه چې کله سړی وویني نو خامخا زړه ته خفقان او دک هغه ورته رسي راځي پکې داسې زمونږ دپاره خپله چې کوم دی داسې و چې ناګفتبې حالات و یو انتهایی چې کوم دی یو چیلنج و زمونږ دپاره ډېر زیات ځکه چې هېڅ قسمه داسې مونږ ته څه وونه چې مونږ هغې پسې شاته مونږ هغه ټریس کړي وو خو زه الحمدلله زمونږ ایس ایچ او صاحب د زیدې او
انویسټیګیشن سټاف زمونږ په دې کې دن رات مهنت دومره زیات وکړو چې مونږه ایکچوال ملزم ته ورسېدو باقاعده او هغه په خپله چې کوم دی په هغې باندې ګویا هم دی چې او واقعي ما داسې کار کړی و چې کوم هغې حلال کړی و بوتلې و ځان سره نور ګواهان هم په هغې باندې پیدا خو لیکن اول کې چې څنګه زمونږ د معاشرې یو دستور دی چې هر یو کار یې پولیس ته پریښي وي چې ودرې پولیس به هر یو شی موږ له را پیدا کوي حالانکې معاشرې دا خلک دا زمونږ سترګې دي دا زمونږ غوږونه دي موږ د هغې مټ یو پکار دا دی چې نورو خلکو زمونږ څه هیلپ کړی وي جرګې شته جي مرکې شته خپل خپلوان شته جي ډېر زیاتې دی ظلم دی دا راته ووایي چې داسې خلکو انجام سي انجام د دې خلکو دا دی چې دا هم دومره دی نه خو انجام یې تاسو په خپله وینئ چې لاس ته اتکړۍ لګېدلي دي ولې لګېدلي دي خو انجام یې هم دقه دی او جي دا لکه څه مسله وه ده مسله لکه یو انسان جي الالول او هغه شاړې ته بوتلل جي په موټرسایکل باندې دا خو جي څه ډېره ګرانه غونده کې خبره ده مسله داسې حساب و چې د دې د تره لور ده او هغه به کول د دې ملزم چې هغه به نور چا سره وي چې کوم دی موبایل باندې دا چې کوم مقتول دی نو د ده په موبایل باندې به هغې خبرې کولې د هغې د وجې نه دې دومره په تیش کې راغی چې هغه ماشوم یې چې کوم دی انجام ته ورسو او هغې چې کوم دی دومره بې دردۍ سره هغې قتل کو هلکانې سرتیزی جي زه خو هم چې لکه دا شانتې وکړې چې کوم دی زموږ په سوسایټي کې ډېرې زیاتې دي نو د دې خو جي لکه مطلب جرګې هم شته نور هم دا شانتې جي داسې کار کول خو نه دي پکار په میسج ورکوي جي زموږ هغې وروڼو له چې کوم خلک جي ډس کوي اصل خبره دا ده چې هر چا له پکار دا دي چې قانون په لاس کې وانخلي د قانوني ادارې شته دی قانون چې کوم دی پولیس ته دلته کې پولیس ته د خپل رپورټ وکړي که پولیس باندې ردي هغې رپورټ باندې ردي عمل ونه شو نو بلا شبه زموږ د پاسه نور خلک هم شته زموږ نور افسران شته دی هغې ته دې دغه وکړي خو لیکن هر یو زما معاشرې ته دا یو میسج دی چې قانون لاس کې اغستل نه دي پکار اسلام هم تا ته د اجازت نه درکوي چې یو کس خبره وکړه ته په هغې باندې حلال کا حلالول نه دي نه کاتان داسې قسمه دغه نه دی پکار او هر یو کس له زمادار هغه دی چونکې دا خو چونکې افغان سټیزن دي نو ردي هم چونکې بعضې ټایم کې تعلیم لږ کمی وي او داسې دلخراش واقعیات اکثر لکه زمونږ ذهن دا نه منل زمونږ په علاقه کې که فرض کا ډز وشي یا نور څه وشي خو زیات نه زیات چې سړی ولي نو فایر پې وکړي خو لیکن زمونږ په خلکو کې دومره دغه نه وي چې یو کس دې حلال کړی شي زموږ معاشره کې داسې دغه نشته دی خو اصل کې د تعلیم او د علم کمی دی ډېره زیاته شکریه جي ډېره زیاته مننه جي کتونکو په اخري کې به زه یو میسج ورکم یو پیغام به ورکم د ټول پاکستان له ای پښتنو د پښتون تصویر ګوره داسې نه دی دا کوم تصویر چې تاسو ته مخامخ ولاړ دی پښتون جي ډېر امن پرست خلک دی د پښتنو ډېر زیاته قربانۍ دي د پښتنو تاریخ وګورئ خو بهرحال د دا شانتې سرتیزو د لاسه د دا شانتې کمکلتیا د لاسه د دا شانتې زورورو د خلکو د لاسه چې کوم دی پښتون بدنام دی جي خو چې څوک هم زورورتیا کوي څوک هم زیاتې کوي نو هغه به دغه شان دی جي ولاړي بدنامه به هم وي ملامته به هم وي او سر ټیټې به هم وي جي نو پښتنو خدای ته وګورئ ډز مو کوئ د ډي اس پي صاحب خبرې تاسو واورېدې چې ډز قطعاً نه دی پکار او بیا ما پر خپله معاشره کې جي د انسانانو کساب نه دی صحیح کړی یقین وکړئ چې زه دې واقعې نه خبر شوم زړه مې ډېر زیات درد راغلی چې دا موږ به کمې واقعې نورې صحیح کوو خو بهرحال پښتنو د ډز نه ځان وساتئ د چړو نه ځان وساتئ د ټوپکو نه ځان وساتئ ګینې دغه به انجام وي چې د بل کور څوک هم روانوي دا یاد ساته د ښکلې ځواني ده د ګل په شانتې بله ځواني خاورې کړه خو دا ځواني هم خاورې شوه جي پته لګي نه دی به اوس د تورو تمبو شاته کېږي یا به چې کوم دی لکه سزای موتي او یا به ورته جي چې کوم دی لکه عمر قید میلاویږي نو بل کری چې کوم دی اور ولګو په خپل کور کې هم چې کوم دی اور رالی چا چې د بل کور وان کړی دی خپل کور یې نه دی ودان کړی زمن هم چې د بله ځواني خاورې کړه خاورې ته یې وسپارله خو د ده انجام به هم چې ډېر زیات خراب وي د پښتنو یو ځل درته بیا وایم چې د ډز نه ځان وساتئ د چړو نه ځان وساتئ د هرې خبرې حل چې کوم دی جي مذاکرات دي مذاکرات کوي جرګه کوي پولیس ډپارټمنټ جي زموږ په خدمت کې اني ټایم حاضر دی نو په جرګو باندې مسله حل کوي د ډز نه ځان وساتئ دغه پولیس ډپارټمنټ دی چې دی دا ټولې مسلې جي حل کوي ډز ته دی مخامخ کېږي بم ته دی مخامخ کېږي دماغې ته دی مخامخ کېږي بهرحال پښتنو یو ځل درته په اخري کې بیا وایم چې د ډز نه ځان وساتئ ګینې دغه به هم انجام وي
دغه به انجام وي.